سلامونه ګرانو کتونکو اوریدونکو عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. دا کوم صورتحال چې د هندوستان او د پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې جوړ شوی دی، دا دې ځل داسې ډېر سنګین ښکاري او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د انډیا چې کومه قومي بیانیه ده یا ریاستي بیانیه ده هغه ډېره زیاته جارحانه ده. ښکاري داسې چې د انډیا کیس چې کوم دی هغې ته علاقایي او عالمي پذیرایي چې ده هغه نه میلاویږي. په کومه طریقه باندې چې د اف آی آر اندراج شوی دی، په کومه طریقه باندې چې د نیمې ګنټې نه زیات هغه اپریشن یا هغه حمله کاروایي په مین روډ باندې جاري وه او د یو څو کیلومترو کې دننه د بارډر سیکیورټي فورس او د پولیس حکام چې کوم دي هغې ته ځان لا تعلقي اختیار کړه. په 10 منټه کې بیا اف آی آر درج کو. اف آی آر کې دومره غټه غلطي ترې وشوه چې اشارتن چې د پاکستان ته د هغه یو فقره چې د پاکستان متعلق اشارتن هغې پکې شامل کړې ده. په دغه پوره صورتحال کې موږ ته په اول ځل چې د پاکستان د عوامو له طرف نه، د سیاسي قایدینو له طرف نه، د ریاستي ادارو له طرف نه او خاص کر د پاکستان د میډیا له طرف نه ډېر میچور، ډېر سنجیده، ډېر سنسیبل ریاکشن چې کوم دی یا اټیچوډ چې کوم دی، بیهیویر چې دی هغه موږ ته په نظر باندې راځي. د پاکستاني میډیا تمام تر نقایصو باوجوده، تمام تر اعتراضاتو او خدشاتو باوجوده چې کوم یو سنجیده طرز عمل مخې ته راغلی دی، د هغې برعکس د انډیا د میډیا چې که موږ اوورالي یا اووروي وکړو نو هغه ډېر زیات د جنګي جنون کې مبتلا موږ ته ښکاري. نه صرف دا چې په جنګي جنون کې مبتلا ښکاري موږ ته د انډیا میډیا، بلکې د هغو په رپورټس کې، د هغو په ارګومنټس کې، د هغې په معلوماتو کې، د هغو په خبرونو کې، په ویوز کې چې دی موږ ته ډېر زیات ډرامیټک ټچز چې دي هغه په نظر باندې راځي. ښکاري داسې چې د دغه واقعې نه د انډیا مین سټریم میډیا چې دی هغه داسې یو فلمي پس منظر چې دی یا پیش منظر چې دی د هغې د پینټ کولو کوشش کوي. د پاکستان چې کوم موقف دی یا کوم تیاری دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې په ماضي کې د هغه تنظیمونو سرکاري سرپرستي شوې ده کوم چې په کشمیر کې او په افغانستان کې جنګېدلي دي او د هغې خپل چې دی خپل ارګومنټس دي، خپل د هغې دلایل دي، د هغې خپل مجبوریانې دي، په هغې بحث کې نه ځو. خو کوم چې سنجیده ماهرین دي او زه د یو طالب علم په حیثیت باندې چې دغه وار رپورټینګ سره د یو 20 کالو نه وابسته یم، زما نه دی خیال چې پاکستان به په دې سټیج باندې داسې یو ګروپ هغه به یې پروموټ کړی یا هغه به یې اکوموډیټ کړی چې هغه د پاکستان دپاره دومره غټ مشکل چې کوم دی مسله چې ده هغه جوړولی شي. بلکل وي پراکسز وي د مختلفو ملکونو د یو بل سره د جنګ په دغه فریم ورک کې چې دی خپل یو طریقه کار وي. د انټیلیجنس ایجنسیز رول چې دی هغه هم ډېر اهم وي او انټیلیجنس ایجنسیز په اپریشنل لیول باندې بعضې داسې واقعات چې کوم دي د هغې معاونت کوي یا د هغې سرپرستي کوي. خو عقل چې دی، لاجک چې دی، منطق چې دی په دې موجوده حالاتو کې چې پاکستان ته آلریډي په افغانستان کې مسله راپېښه ده او هغه د دغه مسلې د حل لپاره د بعضې دوست ملکونو په ذریعه باندې کوششونه هم کوي. او د پاکستان وزیر خارجه یا نایب وزیر اعظم چې دی هغه د کابل د دورې نه واپس راغی او د هغه نه فوراً بعد چې دی دغه د انډیا د مقبوضه کشمیر دغه واقعیت چې ده یا حمله چې ده هغه وشوه. خو په دغه تناظر کې ډېر په اسانه باندې دا خبره چې کېده موږ مستند کولی شو یا رد کولی شو چې د پاکستان انوالمنټ په دې کې موږ ته په نظر باندې نه راځي. دا جدا خبره ده چې په پاکستان کې بعضې داسې حلقې، سیاسي حلقې، صحافتي حلقې شته چې هغه د پاکستاني ریاست
په سیاسي مخالفت په بنیاد باندې په داسې واقعیاتو په تناظر کې بیا د انډیا یا افغانستان خو پرېږده د اسرائیل حمایت چې دی هغه هم کوي، خو د دغه خلکو د وینا یا د هغو د دلیل یا د هغو د کمپین یا د غیر پروپاګنډې په عام پبلک باندې یا په ریاستي پالیسو باندې هېڅ فرق چې دی هغه نه پرېوځي. موږ ته په اول ځل باندې یو ځل بیا ډېر وخت بعده پوره پاکستانی قیادت چې کوم دی، که هغه دیني جماعتونه دي، که هغه قوم پرست جماعتونه دي، که هغه علاقایي جماعتونه دي، که هغه مین سټریم پارټیانې دي، دا موږ ته په یو پیج باندې په یو صفحې باندې ښکاري او دا د پاکستان ریاست ته چې دی یو غټه فایده به رسوي دغه مجموعي اتفاق رایې. که بل طرف ته موږ د انډیا د ننه چې کوم حالات دي انټرنل افیرز چې دغه کوم دي په دې ایشو باندې هغې کې موږ ته ډېر زیات اختلافات ښکاري او د ټولو نه غټه پارټي چې هغه د اپوزیشن پارټي هم ده کانګرس راهول ګاندي صاحب د هغې د پارټو 15 وزرای اعلی هغې دغه ټول ایونټ ته چې دی دا د انډین ګورنمنټ او د انټلیجنس او د فوج فیلیور چې دی د هغې نوم ورکړی د مسلسل د هغې بیانات چې کوم دي هغه را روان دي.